أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سوره مائده د آیات نمبر 33. د دې آیات تقریبا ترجمه تیر سوی او څه مسائل افاته. په دې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی د هغو خلقو سزا بیانې چې هغوی د الله تعالی او د الله تعالی د رسول سره محاربه کوي، یعنی په قوت سره راوځي او د شریعت احکام ماتي او په خلقو کې ناامني خپري. نو د دې خلکو سزا دا ده چې دا هغوی یا قتل کړه سي یا د سلب کړل سي او یا د راستلاس چپه پښه پرې کړه سي یا د مځکې څخه ورک کړل سي. نو دا څلور سورته و چې دا تفصیلی بیان شو. نو بیا موږ دا خبره کړې و چې په شریعت کې د سزا او ترتیب داسې نه دی لکه په دنیا کې چې څنګه بعضې کسانو د ځانه څه وضعي قوانین وضع کړي او دی ورته د تعزیرات نوم ورکوي، بلکې موږ ویلي وای شریعت کې سزاوي پر درو قسمو تقسیم دي، یو حدود بل قصاص بل تعزیرات. حدود دا پنځه دي چې د قطع طریق د پاره کومه سزا دلته قرآن کریم ښودلې ده. د هغه رقم غلا ده چې سرقه ورته وایي، او زنا ده د زنا تهمت دی، او شراب دی. نو د لاره نیونکي غله د پاره دا څلور سزاوي شریعت ټاکلي دي. که یې چیرې سړی قتل کوي مال یې وانخستې قتل دي سي، او که یې چیرې مال هم واخستې سړی هم قتل کوي نو بیا دې راوځړول سي او مړ دې کړی سي. او که یې چیرې مال واخستې قتل یې ونه کوي بیا دې راسته لاس چپه پښه پرې کړی سي. او که یې چیرې فقط خلک وبېرول سړک ته راووتل قتل یې هم ونه کوي مال یې هم وانخستی نو بیا دې د مځکې څه ورک کړی سي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده چې هغه دې بندي کړی سي، او د امام شافعي رحمت الله علیه رایه دا ده چې جلاوطنه دې کړی سي. د ينفع من الارض دواړې معناوي د دې آیات څخه فهمیږي. الله سبحانه و تعالی فرمای دا د دوی د پاره رسوایی ده په دنیا کې هم او په آخرت کې ورته عذاب عظیم دی که توبه ونکړي. که توبه وکړله هغه جلا خبره ده. نو اوس د غله د پاره بیا وروسته په د دې څه وروسته آیات کې بیا الله تعالی دغه حکم بیانوي په دا 13 نمبر آیات کې چې والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. سارق هغه کس دی چې هغه عام غلا یعنی پښکاره باندې غلا نه کوي بلکې په پټه باندې یو شی پورته کوي. او دریم زنا ده، د زنا حکم بیان شو. څلورم تهمت د زنا و چې څوک پر یو پاک سړي یا پاک لمنې ښځې باندې د زنا تهمت ولګي او بیا یې ثابته نه کړي. او شراب خور د شرابي دپاره هم دغه سزا ده چې هغه ته به دا سزا ورکول کېږي. دا حدود دا کې د بنده حقوق معتبر نه دي، په دې کې ټول حقوق الله معتبر دي. نو ځکه نه پکښې د قاضي نه پکښې د پاچا او نه پکښې د غلا کړل سوي مال د خاوین او یا پر چا چې تهمت لګېدلی دی پر هغه د متهم کس معافي فایده کوي. بلکې که چیرې دا کسان د اسلامي حکومت د خوا گرفتار سول بس دا گرفتاری د دوی د دې حد د ثبوت لپاره دلیل سو، نور یې څوک معافولی نشي. لیکن چون کې دا حقوق الله دي نو د الله تعالی د حقوقو دپاره اصول هم الله تعالی کلک ایښي. مطلب دا چې معمولی شبهه به هم نه وي پکښې. که معمولی شبهه پکښې پیدا سول نو په هغه صورت کې دا حدود نړیږي. چنانچه حدیث دی چې الحدود تندرئ بشبهات، حدود په شبهاتو باندې نړیږي. که د شاهدانو په ارتباط معمولی شبهه راغله او یا د مثال په توګه د دې غلا د صورت معمولی شبهه راغله نو په هغه صورت کې دا حد نړیږي. اوس مثلا یو څوک دی د بیت المال اغلا وکړه نو لاس یې نه قطع کېږي، ځکه چې دی وایي بیت المال کې خو زما حق هم شته. نو په دې واجبانی شبهه پیدا شو.
ولو که قاضي ته د دې شریعت اجازه ورکړي دي چې په دې به نو معافي نه چې بالا به معاف وبند بوي یا بل سزا وي خو د لاس ته پرې کېدو څخه خلاصيږي ځکه چې دا یو شبهه پیدا کوي دا غرنګ د زنا په ارتباط کا فقط معمولی شبهه پیدا سو نو هم هغه حد بنړي په تهمت د زنا کې هم داغه مسله په شراب خورلو کې هم داغه خبره دا حدود دي او دوم قصاص دي قصاص دام حد دی البته پدې کې حق العبد پر حق الله غالب دی یعنی پدې کې د بنده حق غالب دی کچېری د میت د ورثو د مقتول د ورثو د طرفه معاف سو نو دا معافیش او که معاف نسو نو شریعت هغه قصاصي دا مقتول په مقابله کې او یا مثلا د مقتول ورثو د څخه د قتل په عوض کې پیسې وشتره نو په دې باندې هم سې کیږي تعزیرات دا دریم قسم سزا د په شریعت کې مقرره دریم قسم سزا چې تعزیرات دي دا در حدود او تر قصاص را ورسته احکام دي د مثال په توګه یو څوک دی ساز او سروز اوري او یا یو بل کس دی هغه کې دا د دناعت مزاج پروت دی د خپل شجي او اولادونو په ارتباط د لونو په ارتباط زیات فکرمن نه دا زموږ استاد په اصطلاح کې د یوس بولی نو دا کس تبع شریعت حد نه دیږي البته د قاضي رائے ته مسله مفوضه کړي که قاضي مناسبه بلل نو هغه ته ډیره سزا ورکولای شي لیکن هو هغه سزا به د حد اندازې ته نه رسیږي او دام کولای شي چې معافي کی نو دی کې شریعت به هغه ته اجازه کړي نو اوس په دغه ټول صورتو کې چې دا دوه صورت جنې و باسي باقي ټول صورتونه د تعزیر دي تعزیر په بند مرکولای شي او تعزیر په سزا مرکولای شي البته تعزیر بالمال چې ته هغه جریمه کې مال جنې واخې دا زموږ په مذهب کې جائز نه ده دا چې ټرافیکو کې دا سلسله د چاته جریمه ورکی او یاد دې مستوفیت د خوا څخه کومه سلسله د چې جریمه ورکی دا قطعا جائز نه دي او د دې جواز زموږ په مذهب کې قطعا نشته د دې د فار زیات مسائل علما او تراغلي او تر اوسه په مذهب کې د تعزیر بالمال مسله ثابت شوی نه نو دغه د جریمه صورتونه چې یا د صحت عامه د طرف څخه زینو دوا پروشانو ته ورکول کیږي او یا د مستوفیت د طرف وي او یا د ترافیکو د طرف وي دا جائز نه دي د دې جواز نشته هو بل سزا ورکولای شي دکان ور بندولای شي د لسو پنځلو سورزو د پار دای بندي کولای شي د سلور پنځو ورځو د پار څونه اندازه د جرمي او موټر توقف کولای شي چې جنوي دري یو څو ورځي لیکن جریمه ورکول نقدي جریمه دا جائز نه ده دا منع ده دا یو څو قسمه احکامات دي اوس په دغه آیات کې زموږ او د امام مالک رحمت الله علیه ترمنځ یو څه اختلاف شته امام مالک رحمه الله وايي په دغه څلورو سورتو کې دغه قاضي ته یا امام ته اختیار دی یعنی که هغه راولاړ سو دغله ونیول او دغلو قتل کړي نو دته اختیار دی که اول د واره د دوی لاسونه او پښې پرې کوي ورسته وجني او بیا یې جړوي امر ته اختیار او که یا د اول سره قتلی بس خبر اخلاص ده دا امر ته اختیار او زموږ په مذهب کې دا پر دغه طریقو باندې تقسیم دي چې که قتل کړي او قتل کړل کیږي که مال اخستی او قتل هم کړي او بیا را زړول کیږي او که یوازې مال اخستی او لاس او پښه پرې کیږي او که فقط خلک بیرولي و نو په هغه صورت کې دوی د مځکې څور کړل کیږي ادمزي کې څور کېدل خو نو بیا د دوه صورت دي یا دا چې جلاوطن کړسي که قاضي مناسبه وبلل نو جلاوطن دي او کچېره مناسبه وبلل چې بندي دي کی نو بیا دې بندي کی لیکن په اوسنۍ زمانه کې چون کې فتنه او فساد ډیر دي نو تر ټولو شی بندي کېدل دي دا نه چې به وطن کړسي ولی بل ځای خلا د تلار اخلاصيږي او د غلاو د لپاره ترتیب برابرۍ ملګریم پیدا کوي نو دا مذکوره سزاګانو کې دا مسله ده ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ذلك دا مذکوری سزاګانی لهم د دوی د فار خزي في الدنيا دا رسوائی د دوی د فار په دنیا کې ولهم في الآخرة عذاب عظيم او د دوی د فار په آخرت کې عظیم عذاب دی کې توبه ونکشه
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين مگر ناغ کسان تابو چاغوی توبه کشلیوی من قبل مخک ان تردی تقدروا علیهم چه تاسو فاغوی بانی قدرت پیدا کوي فاعلموا فوسی ان الله چه یقینا الله عز وجل غفور رحیم پورا بخشونکی او پورا مهربان. لیکن فیو صورت کی بیا پردوی بانی داغ شرعی اصول او قضا او سزاگانی نجاری کیر. دا په هغه صورت کې چې د دینه مخ کې چې اسلامی حکومت او مجاهدین ورزي دوی نسی د دوی د نیولو څخه مخ کې د مجاهدینو د گریب ته مخ کې دی توبه کړلی یعنی دا کار پرې شي. نو په هغه صورت کې کدی دا کار نو کړي قتل نو کړي مال نو اخستی فقط سړکانو تراوتلی و بیرته ګرځېدلی و په دغه صورت کې بیا مجاهدینو ونیول نو بیا پر دوی دا سزا نه جاری کړي. البته قاضي خپل حالت ته ګوري که چیرې مناسبه بلل چې څه وخت بندیان سي تر څو چې شد توبې علایم پکښ ښکاره سي نو بندیان دي کی کنه ورته اجازت دي چې معاف دي خدا سزا نه پر جاری کیږي. الا الذين تابوا مگر نه هغه کسان تابو چې هغوی توبه کښلې وي من قبل ان تقدروا عليهم د دې نه مخکې چې تاسو پر هغوی باندې قادر سي یعنی که تاسو پر قادر اسواس بیا یې توبه م وکښل بیا نه پاته کیږي بیا به په دوی باندې د حد خامخا جاری کیږي دا د الله تعالی حق دی بیا نه بدلیږي. ان تقدروا علیهم چې تاسو په هغوی باندې قادر سي نو په دې حالت کې فوسی فعلموا فوسی ان الله غفور رحیم فوسی چې الله عز وجل غفور فرا بخشونکی دی خپل حق بخشي رحیم فرا رحیم دی فرا مهربان دی د مسلمان توبه قبلوي یعنی مذکوره سزاوی حد او په حقوق الله کې داخلي د قصاص په شکل کې نه دی چې د بنده په معافی دی معاف سي. نو که مخکې ونیول سول د دې چې دوی توبه وکړي د توبه کښلو وخت وروسته رالی بیا نه خلاصي. البته که توبه دوی مخکې د دې نیولو څخه کښلې وه نو بیا د دې سزا اوس خلاص دي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا ایغا کسانو چې ایمان مراوړی دي اتقوا الله د الله تعالی څخه وبېرئ وابتغوا الیه الوسیله او تلاش کی الیه د الله تعالی طرف ته الوسیله وسیله وجاهدوا فی سبیله او جهاد وکي د هغه په لاره کې لعلکم تفلحون امید چې تاسو به کامیاب سئ. یا ایها الذین آمنوا قرآنی ترتیب داسې دی چې د قرآن د طرفه چې د خپلو پیروانو ته او مسلمانانو ته څه کم احکامات راځي دا قرآنی ترتیب او اسلوب دی چې په دې کې حاکمانه انداز نه وي کار سوی لکه د دنیا په قوانینو کې چې حاکمانه انداز کار سوی او ټول امریه جملې وي نو دلته داسې نه بلکې د هر حکم څخه مخکې یا وروسته الله سبحانه وتعالی خپل بندگان د تقوا د خدای څخه د بیرې طرف ته هڅوي ولی چې د قوانینو مراعات هغه وخت کېدلی چې انسان د خپل رب بیره په زړه کې وساتي. که د الله تعالی بیره نه و بیا یو قانون هم نه عملي کېږي. دا د دنیا کې څومره جرائم کېږي او د دې جرائمو دپاره د انسداد دپاره چې دا جرائم منع سي څومره زیات محنت کېږي څومره زیاتې پیسې مصرفېږي څومره زیاتې محکمې پولیس مختلفی خفیه ادارې د دې لپاره جوړیږي چې د جرائمو مخه ونیول شي. لیکن د جرائمو مخه نه نیول کېږي. د جرائمو سطح ورځ په ورځ زیاتېږي. د دې وجه دا ده چې په خلکو کې الهي بیره نشته. که الهي بیرې بیا قوانینو ته ضرورت نشته. ټول خلک د خپل رب د بیرې څخه د هغه شي څخه ځان ساتي. دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه مشهوره واقعه ده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ډېر عظیم صحابي دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې زیاته پابندي کړې ده د هغه د احکام ټولو صحابو کړې ده خو د بالخصوص کول. نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته د حج دپاره ولاړې نو چې دا څومره لاره یې ووهل عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې به پر دې لاره تلي پر هغه ځای چې پیغمبر علیه السلام به کښېنستلی و دی کښېنستی حتی چې پیغمبر علیه السلام به د ضرورت دپاره چیرې تېر سوی و هلته به تېرېدی. کوم ځای چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمونځ کړی والته لمونځ کاوه کوم ځای چې پیغمبر علیه السلام شپه کړی و هغه یې کوه
پر دا ټول لار باندې دومره کلکه اتباع کوله. نو دای د خپل ځینو شاګردانو سره د باندې وتلی و د دشت طرف یو کوچه ولیدي، هغه د پسونه کتل، دا هغه ته ویل چې ته دانه په مول باندې خرڅ کا. هغه ورته ویل چې دا د مالک د خوا ماته اجازت نه دی. نو درته ویل چې ته داسې وکړه په ما باندې خرڅ کا، زه به پیسې درکړم. او مالک ته ووایه چې هغه شرم شیوړ موږ به تا ته غوښې هم درکړو. نو یو خو دې پیسې په لاس درسي، غوښې به هم په لاس درسي، او بل دا چې مالک خو بیله هغه تا ته غږ نه کوي، او دا خو پیشېږي چې لیوانې وړي. د نورې خبرې وانه اورېدلې، این الله، الله چیرې دی؟ این الله. بس ځینې ویې ځغستله او دا کلمه یې شروع کړه، این الله، الله تعالی به چیرې؟ یعنې که دا عمل زه وکړم زما رب خو ما ویني. دغه هغه الهي بیره وه چې د شپانه په زړه کې هم راغلی وه، په دشت کې هم د خپل مالک په پسونو کې خیانت نه کوه. نو الهي بیره ضروري ده. ځکه نو د قرآن ترتیب هم دا دی چې مخکې او وروسته د آخرت مسله را مخته کړي چې انسانان د آخرت د بیرې څخه د دغه اصولو مراعات ته غاړه کښېږدي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي د الله تعالی څخه وبېرېږئ د احکامو په مخالفت کې. وابتغوا الیه الوسیله، وابتغوا او تاسو تلاش کړئ د طاعاتو په ذریعه باندې الیه دغه الله تعالی لره الوسیله وسیله، یعنی د طاعاتو ضروریه و پابندي کوي. هغه طاعات چې ضروری دي د هغوی پابندي کوي. وجاهدوا او جهاد کوي، یعنی په طاعاتو کې بیا بالخصوص دغه وسیله اختیار کړي چې وجاهدوا او تاسو جهاد کوي فی سبیله د الله تعالی په لاره کې لعلکم تفلحون، شاید تاسو د دې لارې څخه کامیاب سئ. او کامیابی دا ده چې الله تعالی به در سره راضي سي او جنت به حاصل سي. وابتغوا الیه الوسیله باندې مفسرینو ډېر اقوال را نقل کړي. وسیله په سین باندې مرাজি، په صاد باندې مرাজি، او دا د وصلن مصدر دی. دا د وسیله او وسیله دواړه راځي، وصله هم ورته ویل کېږي. فرق یې دا دی چې وسیله چې په سین راځي معنا یې دا ده چې د یو چا سره داسې تعلق جوړول چې ستا د هغه سره محبت زیات شي، او وسیله چې په صاد راځي مطلق مشلولو او تعلق جوړولو ته وایي. نو په وسیله کې تعلق جوړول سره د محبت، او په صاد چې راځي هغه د یو چا سره مشلیدل تعلق جوړول که محبت وي او که نه. امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه په مفردات القرآن کې د وسیلې دا ترجمه کړي. اوس نو د وسیلې څخه مراد څه شي دي چې تاسو الله تعالی ته وسیله تلاش، مطلب دا چې الله تعالی ته تاسو قرب حاصل کړي، هغه اعمال اختیار کړي چې د هغو اعمالو په وجه تاسو د الله سبحانه وتعالی قرب حاصله ولایسي. نو ښکاره خبره ده چې قرب حاصلیږي د الله تعالی هغه په عباداتو باندې حاصلیږي، او مراد د دې څخه طاعات دي. ابن جریر قتاده رحمت الله علیه د دې آیات په تفسیر کې لیکلي، یعنی تقربوا الیه، تاسو تقرب حاصل کړئ د الله تعالی لره بطاعته، د الله تعالی په اطاعت باندې، والعمل بما یرضیه، او په هغه عمل باندې چې الله تعالی د هغه عمل په وجه تاسو څخه راضي سي، داسې یو عمل تلاش. نو هر هغه عبادت چې د هغه په وجه د الله تعالی تقرب حاصلیږي هغه ته وسیله ویل کېدای شي. نو که څوک د صالح او نیکو مسلمانانو سره تعلق جوړ کړي په دې خاطر چې دا د الله تعالی پاک بندگان دي او د ګناهونو نه حتی الوسع ځان ساتي، او زه د دوی د دینیکو اعمالو په وجه د دوی سره تعلق ساتم او د دوی په وجه باندې الله تعالی ته ځان رسول غواړم، نو دام جائز دی. نو ګوا کې وسیله په طاعاتو هم رواسول او وسیله په زواتو هم رواسول. لیکن هو خبره دا ده چې زوات به دغه زوات فاضله چې د نیکان خلک وي دا ژوندي وي، ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه چې وسیله د باران د پاره ونیوله په حضرت عباس رضی الله عنه باندې، نو عباس رضی الله عنه ژوندی. ځینې علما وایي چې وسیله په میت په امواتو باندې داسې کسان چې نیک صالح خلک وي او مړه سوي وي نو په هغه هم وسیله کول جائز دي. چې یو سړی دا ووایي چې ای الله سبحانه وتعالی ستا د دې نیک صالح بنده په برکت ما ته معافي وکړه او یا زما په فلاني کار کې برکت واچوه، نو دا هم ځینې علما جائز ګڼي. امام سیوطي رحمه الله دا خبره را نقل کړې، خو زموږ علما وایي په دې کې 3 صورته جوړېږي.
کداغه کس دا عقیده درلودل چې دا د بزرگ چې دا دی ورته عقیده لري هغه حاضر و ناظر دی بیا دا شرک او کفر دی دا جایز نه ده کدی دا عقیده لري چې مثلا د چا په ذریعه توسل کی او د هغه په باره کې دا عقیده لري مثلا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات باندې توسل کی او بیا دا عقیده لري پیغمبر اسلام به حاضر و ناظر وي دا الهی صفت دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو مخلوق دی د الله تعالی غیر دی هغه ته دا صفت ثابتول دا شرک او کفر او کدا عقیده نه لري خدا ظاهری انداز او طبیعت څخه دا معلومیږي بیا دا کار مکروه دی نه وي کی او کدا عقیده نه و فقط هغه د ایمان د محبت وجوه نو بیا دا پروا نه لري جائز خو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وسیله کول په قران باندې وسیله کول دا بل اتفاق د امت روا ده د دې سماسه او په نور بزرګانو کې چې مړی وي په هغه کې د زین علماء او اختلاف خدغه تفصیل پکشي کې دي کچا دا تفصیل مراعات کی بیا پیغام پروا نه لري او په زوات فاضله باندې چې ژوندۍ وي په هغه باندې پروا نه لري نو که یو سړی داسې دعا وکړي چې الله تعالی د پلاني په برکت زما دا مشکل حل کا نو دا جائز دی پروا نه لري کې عقیده د حاضر و ناظر نه درلود چنانچه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه او تداو شودري یو نابینا صحابي را علی ورته له الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته یو دعا را وشه نو پیغمبر علیه السلام دا دعا ورته وشودل چې ته دا دعا وای اللهم انی اسالک الله تعالی زستا سوال کوم واتوجه الیک بنبیک محمد النبی الرحمه او وسیله نسم تعالی رستا په نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د رحمت پیغمبر یعنی الله تعالی به بیا د دې په وجه رحمت قرباني وکړي نو مطلب دا دی چې تاسو تلاش کړئ دی الله تعالی لره الوسیله د تقرب وسیله هغه چې هر شی وي د تقرب وسیله که صالحه اعمال وي صحیح عقاید وي د صالح انسانانو سره ناست وي دا ټول دا غسکیږي او یو حدیث کې دام راځي مسند احمد رحمت الله علیه را نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل په جنت کې یو تر ټولو اعلی مقام دی او تر دې مقام لوړ مقام نشته په جنت د دې مقام نوم دی وسیله تاسو چې کله دعا کوئ نو زما د لپاره وسیله غواړئ ځکه دا ځای زما د لپاره الله تعالی انتخاب کړی او چې کله اذان وشي تاسو د اذان د کلماتو جواب ورکړئ یعنی الله اکبر جواب باید ورکړئ شي الله اکبر دا په مشک چې دا رواج د چې اذان شروع شي دی وای جل جلاله دا صحیح طریقه نه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ثابت نه اسی د ځان طریقه نو د اذان کلمات بسړی وای البته فحي على الفلاح وحي الصلاه کبه لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن دا وای او په اقامت کې چې کله اقامت وی التبوای اقام الله وادامه او چې د سحر اذان وی الصلاه خير من النوم التبوای صدقت وبررت دا کلمات بوای نو دغه د اذان کلمات تاسو وایست او د اذان د کلماتو څورست زما د پاره د وسیله دعا کوي نو اللهم رب هذه دعوه التامه دغه دعا چې مشکو دغه دعا او فرما باندې دغه څورست درود وای د اذان ورست درې اعمال سنت یو دغه وسیله د دعا چې دا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد لا ورزقنا شفاعته يوم القيامة او درجة الرفيعة دا ثابت ندي ملالي کاری رحمه الله لیکلی چې دا په دې دعا کې نشته او بل دا چې د اذان د دغه دعا څخه ورسته اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا وایي او بل دا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول او بل درود دا اعمال سنت دي دا اذان څورسته باید سړی دا وایي نو تاسو وسیله انتخاب خو علما ویلي دي چې اصلا د جنت دغه مقام چې دی د دې یو تر ټولو اعلی مقام دی هغه اعلی مقام خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی امت ته دا جائز نه ده چې دا غو سوال وکړي ځکه چې کوم شی امکان نه لري دا غو سوال بنه کوي فاتسو دغه مقام او ستې درجات او تر دې کښته درجات د دغه جنت وای الله تعالی عام مؤمنانو ته ورکړي یو اعلی مقام دی او خلاص دغه اوسط او ادنا مقام دا الله تعالی وعام مؤمنانو ته ورکړي الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته خپل فضل باندې راکړي الله تعالی ته ګران نه ده ولو کزمر اعمال د دین دي لعلکم تفلحون نو امید دې چې تاسو دې کامیاب شئ نو په دې سره به بیا کامیابی حاصل شي صدق الله